امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله او نور محدثین د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیث را نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای یو کس په لار روانو په مکه معظمه کې ډیر سخت تږی شو نو په لاره کې یو کوی ولید دې کوی ته ورخکته شو او اوبه اوس کلی کله چې پاس راوختن یو سپی ولید چې هغه ډیر تږی شو او د تندې د وجې نه جبر استوا او د ډېرې تندې د وجې نه لمده خټه سټله نو دې سړي د ځان سره وویل سوچ یې وکړو چې څنګه زه تږی شوی وم دغه شان دا سپی هم تږی شوی دی نو دغه سړی دوباره کوی ته ورښکته شو چونکې برقه نه وه نو همداسې ورښکته شو دوباره او خپله موزه د اوبو نه ډکه کړله په خوله کې ونیوه بره راوخته او په دې سپي باندې اوبه وڅښلې نبی علیه السلام وفرمایل فشکر الله تعالی له فغفر له الله پاک د ده عمل قبول کو او دته د دې عمل په وجه باندې بخښنه وکړه صحابه کرامو تپوس وکړو ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم آیا زمونږ دپاره د دې چارپایانو سره احسان کولو او په دوی اوبه څکولو باندې هم انسان ته اجر ملاویږي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې او د هر ژوندي شي سره احسان کولو باندې اجر انسان ته ملاویږي دغه شان حاجتمندو یو بله واقعه هم ده یو ډمه وډمه زنانه ډمه وه او هغه په لاره باندې روان وه او یو سپی ډېر تږی شوی نو برقه نه وه چې اوبه راویستې وې نو خپله پاڼه هغې کوی ته ورښکته کړه او هغې باندې اوبه راویستلې او هغه سپي یې ورکړې ډېر تږی شوی و سپي نو خپله پاڼه کې دې ډمې اوبه راویستلې او سپي باندې اوس کړې الله پاک د دغې عمل په وجه باندې د هغې ګنهګارې ښځې د هغې ډمې هغې مغفرت الله پاک نصیب کړ